اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کوتونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام لپاره حاضر یم. کوتونکو دا وخت تاسو ګورئ زه د تلاش ناصافې نه بره چې کوم دی جو په سایډ باندې ولاړ یم. دا ګرینري تاسو ګورئ لکه موږ باید دغې طرف ته شو. دا زموږ ډاکټر امجد صاحب ولاړ دی، مراد خان چې کوم دی نو ما سره راغلی دی او موږ دلته په یو واده کې شرکت ته راغلي یو. دغه مخامخ تاسو ګورئ شامیانې لګېدلي دي، دغه خلک هم ګڼه ګوره چې کوم دی نو لکه موجود ده. مونږ به دننه ورځو او تاسو ته به ښایو چې یاره واده چې کوم دی نو دا د چا دی او دننه په دې کې څه قسمه پروګرام چې کوم دی نو هغه شوي دي. دا چې کوم دی نو په دې وخت کې د یاسر خان سره د هغه بابا چې کوم دی نو ولاړ دی محمد جان خان، ورسره چې کوم دی نور مېلمانه دي شیرشاه خان د سابق ریټایرډ سیشن جج او زموږ سید حسن خان چې کوم دی نو دا د هر پروګرام روح روان او ورسره بیا زموږ حسن صاحب د دوی رور دی، ورسره چې کوم دی نو بیا زموږ ټیک شو محبوب شاه خان. بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جی قدمونو کوتونکو دا وخت موږ چې کوم دی نو په جو کې ولاړ یو. دا یاسر خان دی د چاچې او واده دی او موږ چې کوم دی نو په دې واده کې دعوت را کړی دی. الله تعالی دې د دې د ښادي چې کوم دی نو بختوره کړي. دا چې کوم دی نو په دې وخت کې د یاسر خان سره د هغه بابا چې کوم دی نو ولاړ دی محمد جان خان، ورسره چې کوم دی نور مېلمانه دي، ورسره چې کوم دی نو شیرشاه خان ریټایرډ رجسټرار پېښور های کورټ، سید حسن خان ایډوکیټ د هغه ورور شیر حسن خان او د حلقه انستت نه منتخب د پی ټی آی ایم ان اے محبوب شاه خان، فضلواب خان سواتی په شمول نور ګڼ شمېر خلک چې کوم دی نو هغه په دې واده کې شرکت کوي. دلته کې راغلي دي او دا مشر ورور چې کوم دی نو کفایت خان ولاړ دی، ورسره ډاکټر امجد دی او دغه نور مېلمانه چې کوم دی نو دا راغلي دي. دا سیټینګ شوی دی دلته. دا چې کوم دی نو محبوب شاه خان چې کوم دی نو دا راغی د موږ امینې مراد خان د ما سره راغلی دی او دغه نور مېلمانه ناست دي او اوس موږ دننه ورځو چې کوم نور سیټینګ شوی دی هغه به تاسو ته وښایو. دا چې کوم دی نو دا د روټۍ ځای دی. اکثر خلک په دې باندې خفه کېږي وایي چې یاره د روټۍ په ټایم کې چې کوم دی نو لکه نه وي پکار، خو بهر حال اجازت میلاو شو نو دغه سیټینګ شوی دی د روټۍ دپاره او دا زمونږ دا ټیبل ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر نو دغه تاسو ګورئ چې روټۍ ته چې کوم دی نو دا کسان ناست دي، دغه شانته بیا هغه طرف ته دوی ناست دي. هلکه دغه سید حسن د دې سیز ډېر زیات ښه هلکه دا سید حسن خان چې کوم دی نو ناست دی. السلام علیکم. څنګه حال دی ورور؟ ښه صاحب ورګه سات راخو به میلاوېږم زه خیر دی وروسته. بهر حال دې وخت کې چې کوم دی ټیک ده. بهر حال دا نور مېلمانه دي ناست دي. تاسو په کیمرا ولم دا چې کوم دی نو په دې هم شوق دی چې خامخا راشي. دا ټول ټیک ټاکر دي، بس دا خو بیا زموږ د فیلډ خلک خو نه دی، خو بهر حال ټیک دي ځه چې څنګه دي بس هغه شانتې ټیک دي. او زمانه اکثر د خلکو نن زمانې دلته چې کوم دی نو بیا نور مېلمانه ناست دي، هغه شانته نور مېلمانه ناست دي. برکت خان کوم دی لکه برکت خان ډېره مهرباني مونږ ته دا دعوت راکولو. او دا د واده د هلک یاسر خان پلار دی محمد جان. جی زه ستاسو په استاذت سره د دې ټولو مېلمنو شکریه ادا کوم چې زما د فعالیت ته تکلیف کړی دی او راغلي دي. ډېر زیات مشکور یم د دې خلکو او د واده په لحاظ باندې یوه خبره کوم د ټول خپلو وروڼو او عزیزانو ته چې د شادي حال دا رواجونه ختم کړي او دا خپل زوړ رواج چې کوم دی زمونږ د پښتنو دا رایج کړي نو ډېر زیات خوښوي. او دا ما اوس په کلي کې وکړو څه ووایه که نه؟ او ما اوس دا په کلي کې وکړو او بهي لګیا دی دغه اخلي ویډیوګان اخلي او دا ټول خلکو ته پته ولګي چې دا د کلي د یو غریب سړي د زوی واده دی. دغه شانتې که اوس بیا موږ ګورو چې دا خلک کوم خوراک کوي د کیټرینګ سیسټم چې کوم دی
دلته د پخلي چې کوم نظام دی چې بهر خوړی کېږي نو هغه دلته کې پخېږي او اصل خلک چې کوم دی د خوارۍ هغه دا دي چې ښه خوراک پوخ شي نو خلک یې مطلب دا دی چې ښه وخوري دغه ورته خپل تنور لګېدلی دی دا هم ډېره ښه خبره ده اکثر په ودونو کې ډوډۍ چې کوم دی نو هغه سړي نو خلک یې بیا نشي خوړی اکثر بیا خېټې خرابوي دغه خپل تنور یې لګولی دی کم حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام برهان ټینټ اینډ کیټرینګ سروس او د هغه سره خپل شټاپ دی د هغې سره سره زموږ سره د کیټرینګ سټیج ویټر لیډیز ویټر تر د ساوند پورې زموږ سره سامان موجود دی او تاسو یې چېرته مونږ تالا سرپاین کې زموږ برانچ دی او یو برانچ زموږ سره چکدره کې دی ولی میرا جهال دی زموږ سره او زموږ سره څوک کانټیکټ کوي نو 0342 2612 287 او 344 96 59 881 دا زموږ نمبر دی ټیک بدل تاسو واورېدو همدغه سیسټم و د واده چې دلته خلک کوټۍ ته ناست دی او الله تعالی دې دا واده چې کوم دی نو دا دې بختور کړي او خدای دې ولله خوشحالونه چې کوم دی ډک کړي ډېره مننه مونږ ته د دعوت راکولو دې واده د الله تعالی چې کوم دی نو بختور کړي د الله په امان